بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. سامعين محترم، زمونږ د جامع عتیقیه د دارالافتا طرفنا الحمدلله د مسایلو خلقو ته چې دی هغه پونچ او هغه رسایي چې دی کېږي په مختلفو ذریعو سره د واتساپ د ګروپ په ذریعه باندې دغه شان تقریري شکل کې او الحمدلله هغه نظام چې دی شروع دی. اوس زمونږ چې دی خپل چینل د یوټیوب په هغې کې به انشاءالله العزیز د مسایلو هغه چې د نشر مسایل خورېدل، مختلف سوالات د هغې چې د جوابات دا به انشاءالله موږ ټول مختلف سوالات چې دی راځي د هغې جوابونه موږ وختن په وختن تحریري شکل سره او تقریري شکل سره موږ د دارالافتا جامع عتیقیه د طرف نه هغه موږ ورکوو. نو اوس په دې موقع باندې یو سوال راغلی دی او د هغې د شرعي حیثیت تپوس شوی دی چې خپلو لورانو له یا خویندو له د میراث نه ورکولو والا شرعي حیثیت څه دی. اصل کې د والدینو په ترکه کې چې څنګه د مذکر اولاد حصه ده دقه شانتي د مؤنث اولاد حصه هم ده. لور یا چې د دې نه علاوه خور د میراث نه محرومه کول دا سخت ګناه او ناجایزه کار دی او د دې په باره کې په احادیث مبارکو کې مختلف وعیدونه راغلي دي. یو حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی د خپل وارث چې دی نه د یو لویش برابر ځمکه به طور ظلم واخلي نو د قیامت په ورځ به الله جل جلاله د اوو ځمکو پورې دومره ځمکه چې دی د هغې مطابق د ده مری ته چې دی به طوریتوب ورچي. او بل حدیث شریف کې راځي چې کوم سړی د خپل وارث میراث کټ کړي الله سبحانه وتعالی به د قیامت په ورځ باندې د هغه د جنت میراث کټ کړي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په قرآن پاک کې د میراث احکامات صفا بیان کړي دي او فرمایلي دي دا د الله سبحانه وتعالی مقرر کرده حدود دي. الله جل جلاله فرمائے تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. کم خلق چې د الله سبحانه وتعالی د حدود اطاعت کوي او فرمان برداری کوي هغه پوره کوي هغوی به الله سبحانه وتعالی جنت ته داخلي او دا لویه کامیابي ده. وذلك الفوز العظیم دې ته لویه کامیابي ویل شوې ده. کم خلق چې د الله سبحانه وتعالی د مقرر کرده حدودو نه تجاوز کوي د هغې په باره کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن یعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهین. اوس چې کوم مسلمانان د الله جل جلاله مقرر کرده حدودو عظمت او د آخرت د ابدي زندګۍ د جواب ورکولو او د خلقو د حقونو د دباولو باندې چې کوم عذابونه میلاویږي د هغې یقین ساتي هغوی به هرګز د الله سبحانه وتعالی د احکاماتو نه اعراض او روګرداني نه کوي. او کوم مسلمانان چې په دې غفلت کې دي او د آخرت د ابدي زندګي یې راکړې ده او خپل لور او خور چې دی حق دباوي هغوی د حرامو ارتکاب کوي د دې په وجه باندې به دوی چې دی په آخرت کې په سخت پکړ کې وي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د آخرت د ابدي زندګۍ د هغې د سمولو او د هغې چې دی د کامیابولو توفیق دی الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته راکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د پردي حقوقو نه د پردي حقوقو د دباولو نه الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو حفاظت نصیب کړي. دا مختلف سوالات دلته دارالافتا ته هم راځي او د هغې به انشاءالله العزیز موږ وختن په وختن باندې جوابونه کوو
او زموږ سره به تاسو په دې کې تعاون کوئ چې کوم شرعي مسایل د اوسني وخت او د دور موافق جدید مسایل د هغې جوابونه به انشاءالله العزیز مونږه وختن په وختن باندې د وخت مناسب دا به مونږ انشاءالله ورکوو. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته د په شریعت باندې او د الله سبحانه وتعالی چې کوم کامل مکمل دین دی په هغې باندې د چلېدو پوره توفیق را نصیب کړي او الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو دپاره د هدایت او د آخرت د نجات ذریعه وګرځي.